أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف حار فانحار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. سورة توبہ 109 نمبر آیت. پدې 109 او 110 نمبر کې د مسجد نبوي یا د مسجد قباء په مقابله کې د مسجد ضرار مذمت بیانېږي چې مسجد ضرار چې کوم منافقین اساس کړي او د څومره قبیح او څومره لوی نقصانات لري. الله تعالی وايي افمن اسس بنيانه على تقوى، ای هغه څوک چې هغه خودلې د بنیان او د خپل عمارت بنیادی خودلې د علی تقوا پرهیزګاری باندې یا علی تقوا په ير سره من الله د الله طرفنا دواړه معنی صحیح دي. ورضوان او رضامندی د الله تعالی باندې خیر دا کس غره دی امن یا هغه څوک غره دی اساس هغه بنیادی خودلې د بنیان او د خپل آبادی علی شفا جرف په غاړه دی وکاندې باندې حارن چې غورځیدونکي فنحار به نو اغرزیږي دا آبادی به د سړی سره په نار جهنم په ور د جهنم کې. والله لا يهدي القوم الظالمين، الله تعالی هدایت نه کوي قوم ظالم ته. دا د آیات لفظي معنی شو. حاصل دا دی چې ما کې تاسو د مسجد قباء فضایل واوریدل چې دغه بنیاد چای خودل او په کم نیت باندې خودل شوی یا د مسجد نبی په ځایل انداز داسته ولګیدل. اوس دغه په مقابله کې دسی آبادی چې دغه آبادی بنیاد چې کم دینو ګویا چې د دسی زبانی خودل شوی د چې هغه کاند ده د دې شفا جرف شفا کاند غاړه ته ویل کیږي، جرف کاند ته ویل کیږي. د دې نه مراد د سمندري هغه ساحلي علاقې چې کم کې دنه بور لاندې وتلی او ځای ډټ کړی او د پاسن اوار میدان ښکاري لیکن لاندې ډټ شوی بو ډټ کړی. لکه نو ښکاره خبره ده چې په دې کړه د آبادی جوړې د ډایرک ورزيږي د چې کله زور راشي وزن پر راشي او لاندې نه ډړي نو دا به سمندر ته ورزيږي بو کې بغیر کیږي. دغه سي حال د منافقینو دی آبادی دی دوی آبادی جوړ کړل او نو دا به د زیبانې د نبی عليه السلام او دین د شریعت مقابله کې ده. نو ښکاره خبر د الله تعالی او نبی عليه السلام ته وحی کوي، نبی عليه السلام به خبريږي او چې کله د خبر چې د آبادی به ناکام کیږي پوري به ناکام کیږي همدغه شن ناکام شول. بیا د آبادی د آبادی سره د خپل جوړون کینا دا به غرزيږي جهنم ته. یعنی په دې آبادی کې چې دنه کم سازشونه او تدبیرونه او کمی قصې پسې دي ناجایز نو دغه ټول به ناکام کیږي او دا بر دې سړی د پاره د جهنم سبب جوړیږي. دا مطلب شو. نو الله تعالی وایي هغه سړی چې هغه د خپل آبادی بنیاد په تقوا سره خودري دي او د الله تعالی پر راضي کولو سره خودري دي نو دغه کس غوړه دی که هغه څوک چې غوړه کې دی شي چې کم کس بنیادی خودل د خپل آبادی په غاړه دی وکاند معنی د سکند حار جګ کند غورځیدل والای بيخي نازک فنحار به نو د غورځيږي د کس یا د آبادی به سره د خپل جوړون کینا فی نار جهنم په ور د جهنم کې جدای د جهنم سبب جوړ شوی دی. د اسلام خلاف دومره غلط منسوبې جوړول د سینه د چکنه بس لاړ بشي ختم بشي بلکې د اسلام خلاف دومره غټ منسوبې د سبب د جهنم جوړیږي. د انسان به جهنم ته الله تعالی خامخ بوزي چې د وجه نه اسلام تر رکاوټ جوړ شوی او د فرض کې خپل هدف کې کامیاب نشي نو بیا هم جهنمی دی. لکه دا خلک خپل هدف کې کامیاب نشو ناکام شو لیکن بیا هم دا خلق جهنمی یقین جهنمی خلق دی. دا ځکه چې والله لا يهدي القوم الظالمين، الله تعالی هدایت نه کوي قوم ظالم ته. ظالم چاته ویل کیږي؟ د ظلم تعریف دا د جواز او کل شيء في غیر موضعه، یو شی د خپل ځکه نوړل په بل ځکه خودل دا د ظلم لغوي تعریف دی. اصطلاحي تعریف دا د حقدار ته حق نه والا کول. نو اوس حقونه په معنی یو د انسانانو حقونه دي یو د الله تعالی حقونه دي او د الله تعالی په حقونو کې ټول لوی حق توحید د الله تعالی وحدانیت منل د لوی حق دی.
نو دې په مقابل کې لوی ظلم چې دی دا شرک دی او په دې وجه قرآن هم شرک دی ظلم عظیم ویلی دی شرک لوی ظلم دی کم خلک چې د انسانانو حقونه نه ادا کوي دا هم ظالمان دي لیکن دا واړه ظالمان دي په نسبت د هغه ظالمانو باندې چې کوم د دین دشمنان دي د دین قایل نه دي او یا د دین قایل دي د اهل کتاب په شان دي لیکن براینام دي په صحیح طریقه باندې نه دي نو دغه نمونه خلک چې د الله تعالی حقونه د خپلو لاندې کوي د انسانانو حقونه د خپلو لاندې کوي الله تعالی داسې کسانو ته هدایت نه کوي نو اوس سوال به دا دی چې قرآن خو د هر چا دپاره دی هر څوک د رهنمایي حاصلولی شي او دلته کې دی چې دا الله تعالی ورته هدایت نه کوي مخکې موږ د هدایت دوه معنی کړي وي هغه به تاسو یاد ساتئ چې یو هدایت په معنی د لارښودنې سره ده نو لار ورته ښیي او دویم حق ته رسول لیکن حق ته دا خلک نه رسوي قرآن د هر چا لپاره دی هر سړی مطالعه کولی شي لیکن ظالمان خلک دې نه فایده نشي پورته کولی چې خپل مقصد پې حاصل کړي او د قرآن نه به دې همیشه داسې نفرت به کوي ډډه به دې کوي تنګ به دي بېزاره به دي یقین به پې نه راځي نو په دې وجه باندې دا داسې شوه لکه چې دوی ته هدایت اړولی شوی دی لا یزالو همیشه به بنیانهم آبادي د دوی د دې منافقانو د آبادي بنیانهم الذي آبادي د دوی هغه بناو چې دوی جوړه کړې ده ریبتن دا به شک فی قلوبهم د دوی په زړونو کې دغه آبادي چې د اسلام په مقابله کې د مسلمانانو د فرقواریت لپاره جوړه کړې وه د کافرانو لپاره د مورچې په حیثیت جوړه کړې وه نو دغه آبادي چې کومه ده نو د دوی په زړونو کې مستقیل د دې د وجه نه الله تعالی یو شک بیماری پیدا کړي شک په څه شي کې په دین او شریعت کې به شک کې د الله تعالی پیغمبر کې به شک او دا شک به همیشه د پاره د بزنو کې کلک شي شک مستقل مرض دی تباہی ده دغه شک په بزنو کې کلک شي تر دې حد پورې چې مرګ بوله راورسیږي لیکن نبی ایمان او اسلام به نصیب نشي دا آیت دلیل دی په دې خبره باندې چې ډېر اعمال داسې شته په دنیا کې چې د هغې د وجه نه انسان د خپل دین نه بیزاره کیږي او بې هدایت نه نصیب کیږي او د دین نه مستقل بیزاره د مرګ د وخته پورې پاتې کیږي داسې ګناهونه دنیا کې شته نو په دې ګناهونو کې درې ګناهونه چې کوم دي هغه د مسجد ضرار سره تړلي ګناهونه دي چې مخکې د هغې باز ذکر شو کم خلک دا سوچ لري چې مسلمانانو کې د همیشه فرقواریت دي اختلافات دي جنگ جګړې دي او دې په دغه کې دننه کار کوي او دا لوبه مخکې بوځي چې مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب نشي د خپلو حقونو د غوښتلو دپاره د شرعي نظام دپاره مطبق کېدلو دپاره د چانس میلاو نشي نو دې خلکو ته به د مرګ د وخته پورې الله تعالی هدایت هم نصیب نه کړي دغه شان مر دنیا نه ځي هر څومره دلایل که د دوی مخې ته راشي هر څومره حالات د دوی مخې ته تېر شي لیکن دوی به هم دغه شان په خپل ناروا باندې به کلکي په اسلام باندې به دوی الله تعالی مطمئن نه کړي دویم قسم هغه منافقان چې هغوی د مسلمانانو خلاف کفارو ته پټ زګینه ورخی او د هغوی دپاره پټې لارې او پټ کورونه ورته فراهم کوي چې راشئ د دې زګینو اسلام ختم کړي او د اسلام باریکۍ او رازونه دوی ته ورخی چې په دې ځای باندې حملې وکړي نو د اسلام داسې غداران او خاینان ته به هم الله تعالی چېرته هدایت ونه کړي د هغه ګناهونه او جرایم دي چې د دې په وجه باندې الله تعالی د انسان نه هدایت مکمل اوچتوي نو ځکه دې ځکه الله تعالی وایي چې والله لا یهدي القوم الظالمین الله تعالی هدایت نه کوي قوم ظالم ته چې په خپله باندې کفر او ګمراهي لاسه و چې د نور کفر دپاره دې هم سبب جوړ شوی دی او دغه شک د اسلام په باره کې دغه شک به همیشه الا ان تقطع قلوبهم مگر دا چې کټ شي زړونه د دوی زړونه د کټ کېدلو معنی دا ده چې دوی څو پورې ژوندي نو دغه د اسلام په مقابله کې د شکونه په زړه کې موجود دي او چې کله مړه شي نو بیا به شک ختم شي ځکه جوړه به خاورې شي خاورو کې به خاورې شي شک له به څه اعتبار پاتې نه شو نو دې مطلب دا ده چې د مرګ د وخته پورې به دوی ایمان نصیب کېږي دا معنی ده د مرګ د وخته پورې به دوی همدغه شان ته کېږي په کفر او شرک باندې به کلکي د دې خلکو علامات دا دي کم چې مستقل په دین کې به شک کې پراته دي او داسې جرایم مرتکبین خلک دي چې دوی ته کله د اسلام او د شریعت څومره دلایل وړاندې کوي څومره احکام ته وړاندې کوي دا حکم د الله تعالی دی او په دې باندې عمل کول پکار دی د دې خلکو یو دوه دلایل یو دا ده چې یاره کم څوک چې دا مسایل او دا احکام موږ ته بیانوي نو ځان له پې ولې عمل نه کوي ما پلانکې ځای کې سړی تللی او یاره بس داسې ښایسته ګیرې وخت به دې عمل نه کوه پلانکې ځای کې مې تللی نو اوس سره دې خبرو د دې سره څه تعلق دی خو د پالتویي ته راځو نه شو او کله به داسې وایي
چې دا خبرې مه کوئ چې دا کار جرم دی دا جرم دی ځکه هېڅ پته نه لګي چې په هغه څوک دی څوک په حق باندې روان دی او څوک الله تعالی بخي او څوک نه بخي نو وسه هلکه چې د حق دا پته نه لګي څوک په حق باندې دی نو دومره قرآن څه دپاره دی دومره احادیث څه دپاره دي بیا خو دا دې معنی شوله چې دین مکمل نه دی په دې کې حق او باطل پېژندل مشکل دی بیا دا معنی شو نو دا خو مستقیم په دین باندې بل اعتراض شو نو دا هغه خلکو حالات چې کوم ته الله تعالی هدایت ورکوي نو د ځینې ګناهونو جرمونو په وجه باندې او د دې په ځینو کې د مکمل دین په باره کې شک دی اگر چې ښکاره باندې اقرار اظهار ځکه نه کوي چې بیا خو اسلامي معاشره کې ناسور ته جوړېږي مصیبت ته جوړېږي د خطرې جوړېږي نو په دې وجه باندې اقرار نه کوي لیکن بدن کې شک دی او دا ډېر خلک په معاشره کې دي والله علیم حکیم الله تعالی په یو حکمت والا دی یعنی داسې خلک چې کوم دی الله تعالی ته مخکې نه معلوم دي خو الله تعالی کارونه د حکمت دي نو هر کس پوري رانیسي نه دا پوري داسې مجرمان نه رانیول د حکمت تقاضا ده چې په الحال پوري راونه نیولې شي د مقور کړي شي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم یقینا الله تعالی اخستلی د مؤمنانو ځانونه د هغوی واموالهم او رضی مالنا بان لهم الجنه په دې وجه یقینا دوی د پاره و جنت د ذکر کې چې کوم بشارت ذکر شوی دی د مؤمنانو او هغه مؤمنان چې کوم مجاهدین دي د جهاد په لار کې روان دي او د جهاد بیعت یې کړی دی هغوی د پاره نه بشارت دی د دې آیت مخکینی آیت سره مناسبت دا دی چې مخکې د هغه خلکو ذکر وشو چې کوم خلک جهاد کې سستی وکړو لا نړو د هغې بحث ختم شو سره د منافقین د احوالو نه تمام شو اوس دې ځای نه اخوا چې کوم دی هغه خلکو صفتونه او د هغې دپاره بشارتونه ذکر کیږي چې کوم خلکو د الله تعالی په دې حکم باندې لبیک ویلې د پوري حاضر شوي دي نو د هغې دپاره الله تعالی بشارتونه خوشخبریانې ذکر کړي دي د دې آیات شان نزول چې کوم دی نغر صحابه کرامو بیعت عقبه چې کوم دی هغې متعلق دی یعنی دا آیاتونه د بیعت عقبه باره کې نازل شوي دي عقبه چې کوم دی دا د غر لمن ته ویل کېږي د دې د غر لمن نه مراد د مینا علاقه ده هغه مینا علاقه چې کوم ځای کې شیطانانو برجانې جوړلي حج کې خلک ځي په کاڼو باندې ولي په دې کې چې کوم جمرة العقبه اخرنۍ جمره ده دغه ځای ته مراد دغه میدان ته مراد دی دغه ځای په الحال وس بلډوزر شوی دی اوار شوی دی حجیانو دپاره لیکن مخکې دا د غر مستقله حصه و غر او په دې کې دغه کم برجي چې دا د شیطان هغه په ځای باندې پاتې را نور غر اوار شوی دی په دې ځای کې صحابه کرامو د مدني انصارو سره درې پیر د نبی علیه السلام بیعت اعلان شوی دی بیعت سره شوی دی اول ځل چې نبی علیه السلام سره بیعت وشو دا د هجرت 11 کالو او په دې ځل باندې د هجرت نه د نبوت 11 کالو د نبوت په 11 کال باندې په دغه مینا په میدان کې په دغه عقبه غر کې شپږ کسان رالو نبی علیه السلام سره بیعت وکړو د مدینې منورې نه راغلي مسلمانان شوي دغه شپږ مسلمانان مدینې منورې ته لاړل مدینه منوره کې زبردست دعوت یې وچلاو پر روان کال باندې د مدینې منورې نه تقریبا 10 کسان راله دغه ځای ته بیا بیعت په دې 10 کسانو کې 15 کسان چې د مخکینی کسان نه راغلي کوم چې تیر کال باندې راغلي او 15 کسان به کې نه وي نو بری طریقه باندې 10 کسانو سره بیعت وشو دا 10 کسان چې کله لاړل واپس نو دوی دعوت مدینه کې بیا دعوت شروع کړ په تیزی باندې نور امکار تیز بلکې چې کله دوی راتلل نو بدریم ځل باندې دغه مینا د میدان ته چې کله دوی راتلل دغه غر ته بیعت ته پاره دا بیعت د کفارو نه بغلا باندې ځکه بغیر کې کېدو پټ کېدو چې د مکی کفارو ته دې پته ونه لګي نو بدریم ځل چې کوم بیعت اعلانېده نو په دې کې اویا سړي مسلمانان شوي راغلي د مدینې منورې نه او دوه پکې زنانه وي د دې خلکو سره چې کوم بیعت وشو هغه په دې باندې چې موږ د شریعت تمام احکام منو نبی علیه السلام سره په دې باندې بیعت وکړو د نبی علیه السلام په حکم باندې به د کفارو خلاف جهاد کوو په جهاد باندې هم بیعت وشو د نبی علیه السلام حفاظت به داسې کوو لکه څنګه چې د خپلو زنانو او د خپلو ماشومانو حفاظت خلک د دشمن نه کوي داسې به د نبی علیه السلام حفاظت کول به زموږ ذمه واري په دې باندې بیعت اعلان شو
نو دغه بیعت په دې انداز باندې ګویا چې د یو بیع د بیع په شان مثال یو د اخیستلو په شان دی نو قرآن آیاتونه هم دغه کې د بیع لفظ استعمال اشترا لفظ استعمال کړی دی چې ګویا دا یو سودا وشوله مسلمانانو د الله تعالی سره یو سودا وشو کله چې دا بیعت کېدل یو صحابي پاسه د نبی عليه السلام ته ویل چې دا خو یو بیعت دی یو سودا ده په دې کې چې الله تعالی طرف نه کوم شرایط یې غره ته هم وایا او جستاره طرف نه کوم شرایط یې غره ته هم وایا چې موږ باغې باندې بیعت وکړو نبی عليه السلام ورته ویل الله تعالی تمام احکام به منئ په احکامو کې به د الله تعالی نافرمانی نه کوئ د الله تعالی شرط په دې بیعت کې زما شرط دا د زما حفاظت په تاسو باندې لازمي دي کوم ځګنه کې زیم تاسو به زما سره داسې ودرې کې د مدعیان غونته کې لکه څنګه تاسو د خپل بچو د خپل خزو د پاره د مدعی په حیثیت باندې دفاع د پاره ولاړ یې داسې به زما دفاع هم کوي نو صحابه کرام وویل چې دا شرطونه موږ ته منظور دي بیا یو بل کس تاسو ته چې کله شرایط موږ سره ته ورسو په دې بیعت باندې موږ کلک شو موږ ته بس شي ملاويږي نبی عليه السلام ول تاسو ته جنت ملاويږي د مقابل کې صحابه کرام ول دا سودا موږ ته بيخي منظور ده ټول را د نبی عليه السلام په لاس باندې لاس کې خو او بیعت اعلان شو نو دیو جن مفسرین ذکر کړی د آیاتو د بیعت عقبه باره کې نازل شوی د کم کې چې اویا کسان نارینه او دو زنانه شامل وي الله تعالی و ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم یقین الله تعالی خستری د مؤمنانو نه ځانونه د هغوی د مؤمنانو چې کوم موجود دي کوم ځانونه دی هغه الله تعالی خستری دي واموالهم رضي مالنا بان لهم الجنه بدی وجه یقینا دې لپاره به جنت الله به جنت ورکوي او دې خپل مالونه خپل سرونه د دین لپاره قرباني یقاتلون دې به جنگونه کوي فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې فی سبیل الله جنگ دې ته ویل کېږي چې اعلاء کلمت الله د الله تعالی نظام د غلبې لپاره جنگ کول دا فی سبیل الله جنگ دی دین علاوه چې څومره جنگونه د وطن حقونه د قوم حقونه او داسې هغه سي نو دې اس چې ته هم jihad په سبیل الله به د کېدې نشي قتال په سبیل الله ته نه ویل کېږي او چې کوم جنگ په سبیل الله نه نو پاره کې شهادتونه هم نه هغه حکم بیا بدل لې فيقتلون ويقتلون نو دی به قتلای کافرانو لره ويقتلون او دی به خپل هم قتلېږي د کافرانو د لاسونو نه یعنی کافران به هم وجنه چې کله ضرورت راشي په خپل به هم شهیدانېږي چې کله ضرورت راشي دا د اشترا تفصیل شو چې الله تعالی د مؤمنانو د هغې مالونه او د هغې نفسونه اخیستلي دي د جنت په مقابله کې نو دا بیع څنګه سودا شوې ده د دې تفصیل څه دی څه به کوي ډیوټي او ذمهواري به صحیح نو ذمهواري دا ده چې د الله تعالی په لاره کې به جنګ د اسلام دشمنان به هم وجني په خپل باندې به هم شهیدان کیږي نه ګویا چې د سودا د جهاد په باره کې شو دا آیت چې کوم دی مخکې موږ ویل دا مدني صورت لیکن مدني صورت کې دا حصہ د مکی ده ځکه چې دا د بیعت عقبه باره کې نازل شوی ده او بیعت عقبه د مکی په د مکی ژوندۍ کې د آیت نازل شوی د هغه زماني خبره ده نو دې حاصل دا دغه جهاد به چې کله مدینه منورې ته ورسېږو هلته به د جهاد اعلانېږي د دې نه وروسته چې کوم دی دا بیا چونکې بغلا شي او نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وویل چې وس لګ پټ د مکې معظمې نه وزې مدینې ځان ورسوي هلته خپل ځګونه مضبوط کړي صحابه کرام پټ هجرتونه شروع کړل ابو بکر صدیق رضی الله عنه هم اراده وکړه چې هم پټ هجرت وکړي د مکې معظمې نه مدینه منورې ته ځان ورسوي لیکن نبی علیه السلام دې منع کړ چې ته بنځي ته به زما سره پاتې کېږي لازمي او دواړه به یو ځای ځو نو بیا ابو بکر صدیق رضی الله عنه پاتې شو د نبی علیه السلام سره یو ځای راووت دا تفصیلات چې کوم دي دا تفسیر مظهری په خپل تفسیر کې هم دغه شان نقل کړی دي الله وعدن علیه وعده شوی دا علیه په جهاد باندې حقا دا رښتیا دي په تورات کې والانجیل په انجیل کې والقران په قران کې یند جهاد حکم چې کوم دی دا په تورات کې هم موجود دی انجیل کې هم دی قران کې هم دی او دغه وسره وعده ده چې چا وکړو په باندې عمل وکړو جنت به ته ملایويږي د دې آیت ظاهر نه دا معلومیږي چې د جهاد حکم په ټولو کتابونو کې موجود نو موجوده زمانہ کې چې کومه مشهور ده چې د انجیل شریف کې د جهاد احکام نشته د جهاد موضوع کې نشته او عیسایان هم نه دي خبر دا وکړي چې زموږ په کتابونو کې دانشت دا وایي چې کوم انجیل له څلور قسمونه دي څلور وانه قسمونو کې نه ملایويږي
نو دا دلیل لدی خبره د دغه انجیلونه تحریف شوی دي لدینه د جهاد احکام مکمل لري شوی دي مسح شوی دي ځکه چې کله تاریخونو داسې لیکلي دي چې کله انجیل شریف د دشمنانو د لاسونو نه وسوځولی شو او په دې باندې سختې حملې وشولې دا موجوده کم انجیلونه چې موجود دي نو دا تقریبا 400 کاله وروسته لیکلی شوي دي هغه کسان چې هغوی ته لږې لږې حصې چاته معلومې وي او په غرونو کې پناهګانې اخیستلې وي نو هغوی د خپل علم مطابق سره سره جمع کړل ویې لیکل نو چې په یو کتاب منځ کې 400 کاله تېر شي او هغې نه بعد ته لیکي د هغې به سهلي نو په دې وجه باندې سړی په دې باره کې یقیني څه نشي ویلی د کوم مضمون پکې داسې دي خو که د شریعت سره مطابقات وو نو دا مقبول دی چې نو نو د هغې له اعتبار نشته نو خو د قرآني تعلیماتو نه پته لګي چې په انجیل کې مخکیني انجیل کې د جهاد احکام موجود او موجوده کې چې نشته نو د علامه تحریف د جدا بدل شوی دی ومن اوفى بعهده من الله او څوک ډېر پوره کوونکی دی بعهده وعدې خپلې لره من الله د الله نه یعنې تاسو ته څوک معلوم دی چې هغه د خپلې وعدې ډېر پابند دي د الله نه هم ډېر پابند دي د دې مطلب دا دی چې دا وعده الله تعالی له طرفه ده او هېڅوک هم د الله تعالی نه زیات د وعدې پابند نه نو حاصل دا راوته چې د جنت په تاسو ته لازمي میلاویږي دی حاصل شو فاستبشروا نو تاسو زیری حاصل کړئ ببیعکم الذي په سودا خپل هغه باندې بایعتم به تاسو کړی د هغې لره وذلك هو الفوز العظیم او دا کامیابي لویه ده